په قبایل ضلع باجوړ کې د ورکوټ اختر یا عید الفطر په موقع د امنیت وضع ټینګه ساتلو او ولس د هر قسمه حادثاتو او واقعیتو نه محفوظ ساتلو لپاره ضلع انتظامیه خپلې ټولې تیارانې مکمل کړي دي. سونو اف ام نیټورک سره په خبرو کې د باجوړ ډیپټي کمشنر محمد انور الحق ویل چې ضلع انتظامیه د اختر په موقع ولس د هر قسمه حادثاتو او واقعیتو نه د محفوظ ساتلو لپاره د ګټورو ګامونو اخیستلو تابع کړې ده. سکیورټي په حواله سره داسې ده چې یو خو عیدګاه چې کوم دي زموږ مساجد چې کوم دي په دې باندې به سکیورټي ډیپلایډ دي. د دې سره زموږ دلته چې کوم ډیمونه دي یا دغه دي په هغې موږ 144 دغه نافظ کړې ده. ورسره پټاخي شوې د اسلحه ویپن نمایش شو. دې ټولو باندې موږ 144 لګولیم ده. بل طرف ته د سیمې خلکو د ضلع انتظامیې د دغه ګامونو اخیستلو هرکلی کړی دی او په سیمه کې د امن وضع ټینګه ساتلو لپاره د ضلع انتظامیې سره څنګ په څنګ د ودرېدو اعلان کړی دی. انوار الله خان، سونو اف ام نیټورک، باجوړ.